अस्सलाम वालेकुम। हाइपोटेंशन मतलब دا چې کله بلډ پریشر چې کوم د خپل نارمل رینج نه چې کوم د سشي هغه چې کوم نه پخکته معنی چې کوم نه لړ شي صحیح ده کوم دا چې کوم د پخکته لړ شي مونږه سات 90/60 mm of hg نه چې کوم نه سشي پخکته معنی شي نن به تاسو په دې سره په ډیټیل معنی ووم چې دا بلډ پریشر چې کوم نه مونږه سره اولې لو کیږي اولې چې کوم نه مونږه سره هایپوټنشن کیږي د دې وجوهات څه دي د دې سیمټمز علامات چې کوم نه بیا کس کې چې کوم نه سي د دې په ټریټمنټ علاج سي د دې په منیجمنت چې کوم نه سي او که چېرته د دې منیجمنت د دې علاج نو څه د دې بچ کوم نه کمپلیکیشنز چې کوم نه بیا سي او مونږه سره هایپوټنشن چې کوم نه 100 قسمه لري سره د دې مونږه قسمونه هم دي نو نن به تاسو چې کوم نه ټول په دې سره په ډیټیل معنی پوهم نو ګوره هایپوټنشن ګوره هایپو مطلب کم टेंशन मतलब प्रेशर यानी چې کله تاسو ब्लड प्रेशर چې کوم نسی د خپل نارمل رینج چې کوم نو کم نه ګوره لو ब्लड प्रेशर چې تاسو ब्लड प्रेशर چې کوم نسی هغه لوی which is چې کم ځای پورې چې کوم نه راغلی د کم ځای چې کوم نه پخکته یا 90/60 mm of hg دا 90 چې کوم نه د موږ سیستولیک یعنی مطلب دا چې کله تاسو هارت کنټرکشن کوي او هغه ټیم کې وینه چې کوم نه سکیږي هغه په تیزی سره بار تروځي نو په دې وجه باندې آرټری کې چې کوم نه موږ سره بلډ پریشر سی هغه زیات نه موږ سره 90 دی او لا 60 چې کوم نه د موږ ډایسټولیک یعنی مطلب دا چې کله هارت هغه سره ریلیکس کیږي ریلیکسیشن چې کوم نه کوي نو ظاهر خبر ده چې هغه ټیم کې هغه هارت ریلیکس کیږي نه ټیم بلډ پریشر په آرټری کې چې کوم نه لغون کې کمی نو په دې وجه باندې هغه موږ چې کوم نه څه چلی اب دا موږ چې کوم نه 60 نارمل خو چې کوم نه موږ سره 120/80 چې کوم نه راځي یا د 120 نه چې کوم نه لغون کې کم او دا شان چې کوم نه د 80 نه چې کوم نه لغون کې کم صحیح ده خدا موږ سره داسې کنډیشن ده د هایپوټنشن چې کله تاسو چې کوم نه څه چلو شي د دینه چې کوم نه تاسو بلډ پریشر ستا بي پي څه کم شي نارمل چې کوم نه څومره د پوینټ ځان سره چې کوم نه یادو ساته نارمل چې کوم نه موږ سره 120/80 یا د دینه چې کوم نه لغون کې کم کې دی شي صحیح ده कम तकरीबन लगा मतलब दा 120 په ځای چې کوم نه 115 کې دی شي او د 80 په ځای چې کوم نه 75 کې دی شي دا موږ سره نارمل دی خو چې کله دې تر ورسې یا د دینه راکته شي نو هغه ته موږ سوای ته موږ هایپوټنشن وایو چې کله تاسو سیستولیک 90 او ډایسټولیک دغه 60 یا د دینه چې کوم نه پخکته باندې رااله نه هغه ته موږ سوای ته موږ هایپوټنشن وایو یعنی دا موږ سره د بیماری کنډیشن دی خو and so symptoms او symptom به سره پکې چې کوم نه سکیږي هغه هم شو کیږي هغه هم چې کوم نه ظاهريږي اس خدا شان کس مانم چې کوم نه نه کله څه چلو شي دا بي پي چې کوم نه لوشي خو ته دا نشي ویل چې لکه دا بیماری شوی دا بیماری ورته علي چې کله علامات چې کوم نه هم وسه ظاهر اوس کوم علامات نه مانو بیا تاسو کوم ساده پوښتنه چې هایپوټنشن څه ته وایي چې کله موږ چې کوم نه 90/60 mm of hg نه چې کوم نه بي پي شي هغه لوشي او ورته چې کوم نه سیمټمز شي هغه سره هم شو کیږي ښه سیمټمز کوم هغه بیا مخ کې وایو اوس اول کاز زوال چې د سر وزن کیږي انیمیا د وجنه کې د شي یعنی مطلب دا دی ویني کمې راغی د وجنه مستا چې کوم نه هایپوټنشن کې د شي بي پی لو کې د شي پریګننسي کې چې کوم نه هم کې د شي دا ځان سرټن میډیکیشن سمو کا داسې میډیکیشن دي چې راغی د وجنه هم کې د شي لکه موږ ډایورټیک شو دا موږ په هایپرټنشن کې ویلو چې دا چې کوم نه سره پاره یا دا چې کوم نه تر امتیاز چې کوم نه زر اول یعنی تا باندې امتیاز جار لګی نو د دوايانو د وجنه چې کوم نه سچل کېږي سب بي پی لو کې د شي نو دا چې موږ نور قسمه دا ځان قسمه میډیکیشن دوايان نه دي د وجنه د هایپوټنشن کې د شي دا ځان reduce blood volume ستا blood volume چې کوم نه کم شو دا د وجه ستا بي پي لو کې راشي لکه زمونږ چې کوم نه blood volume په جسم کې تقریبا 5.6 لیټر پورې چې کوم نه دی خدا په جسم باندې ډیپند کوي صحیح ده چې کس وړو کې نو هغه کې بیا چې کوم نه لګي خدا سي ماده لګي تاسو مثال نه باندې کې لکه پرس کا برابر کسته او پاکه چې کوم نه 5 لیټر یا 6 لیټر چې کوم نه ټوټل بلډ والیوم دی چې کله اگر کم شو ریډیوس بلډ والیوم وشو دا د وجه چې کوم نه هایپوټنشن کې دی دا چې کوم نه ډایریا د وزن هم کې دی چې خېټه خراب شو ظاهر خبره کې تا نه چې کوم نه څه چل کېږي او بدن او زیاده چې نو ماټین الټو په ذریعہ سره الټای دي کې الټای در مانو لګي دا د وجه هایپوټنشن کې دی چې دا چې بلډ لاس چې کوم نه وشو چې د انجری زخم ولګي د اکسیډنټ لوکو وینه د نو وته دا د وجه چې کوم نه هایپوټنشن چې کوم نه کې دی چې دا چې insufficient fluid intake insufficient مطلب ناکافي یعنی نامناسبه یعنی چې جسم د څومره د فلویډ څومره د اوبو ضرورت ته هغه ته نه استعماله او په کم استعماله هغه د وجه د هایپوټنشن کې دی چې دا چې هارت فیلیر زړه د چې کوم نه صحیح کار نه کوي صحیح وینه نه پمپ کوي هغه د وجه هایپوټنشن کې دی چې هارمونل چینجز در کې هارمونل ابنارمالیټیز در کې پیدا کیږي هغه د وجه کې دی چې لکه موږ څه بیماری ده اډیوسنس چې کوم نه موږ داسې بیماری ده چې په دې کې موږ څه کوم نه کارټیسول شي هغه تر ورځي نو څوس کارټیسول تا څخه تر ورځي نو خو ستا په بي پي سي کې هغه بچ کوم نه لوکیږي نو څنګه موږ په هایپرټنشن کې ویلو چې کله کارټیسول خپل نارمل رینج نه په پورته مانځي نو بیا بي پي هاي کیږي خو چې کله د خپل نارمل رینج نه په کته باندې
راځي ظاهره خبره بیا به بي پی لو کېږي او خپل نارمل رینج کې بیا به بي پی چې کوم دی سي به چې کوم دی برابري دا موږ څنګه وجوهات دي اوس ټایپس وایو چې د هایپوټنشن موږ څه کوم دی نو کم ټایپس یو درې قسمه ټایپس تاسو ما لیکلي دي چې موږ څه ارتروسټیټیک دی ارتروسټیټیک د نوم نه ظاهر دی ارتروسټیټیک ویل شي کنه ودریدلو ته او درېدلو سره متعلق چې کوم دی نو راځي صحیح ده نو ارتروسټیټیک یا دې ته چې کوم دی نو پوسټیورل هایپوټنشن ورته هم ویل کېږي پوسټیورل مطلب سره د جسم پوزیشن یعنی ناسته پاسته یعنی دا موږ داسې هایپوټنشن دی چې په دې کې زموږ د جسم پوزیشن څه شي هغه بدل شي موږ ودرېږو او ناسه په زموږ چې کوم دی بي پی لو شي نو دغه ته چې کوم دی نو موږ ارتروسټیټیک یا ورته چې کوم دی نو پوسټیورل هایپوټنشن وایو ګورئ سډن ډراپ ان بي پی چې ستا بي پی څه شي هغه سډن هغه اچانک چې کوم دی چې هغه ډراپ شي هغه راکمه شي افټر سټینډینګ اپ چې څنګه تو درېږي نو کله ناکله به تا خیال کړی که نه خلک ناسي او چې څنګه راسي ناسه به ودرېږي نو بس سر پې وګورځي بي پي چې کوم دی نو لو شي بېهوشه کېدی هم پکې چې کوم دی یا فینټینګ پې هم چې کوم دی نو راتلی شي ځای نو هغه قسم د مونږ څه هغې ته مونږ ارتروسټیټیک یا ورته پوسټیورل هایپوټنشن وایو بل یې مونږ را پوسټپرینډیل هایپوټنشن پوسټپرینډیل مطلب دی د روټۍ نه بعد مطلب دا دی چې کله ته روټۍ وخورې او د هغې نه ګنټه نیمه بعد تا سره دا چلو شو ستا بي پي لو شوه نو هغې هایپوټنشن ته مونږ څه وایو پوسټپرینډیل هایپوټنشن وایو ګوره ډراپ ان بي پي چې ستا بي پي لو شوه افټر ایټینګ چې کله ته روټۍ وخورې یو ګنټه یا 2 غنټې بعد چې کوم دی تا سره بیا دا چلو شو نو داسې قسمه هایپوټنشن ته مونږ څه وایو پوسټپرینډیل هایپوټنشن وایو دا شان بل دی مونږ څه نیورلی میډیټډ هایپوټنشن نیورلی مطلب نروس سیستم سره چې کوم دی متعلق او میډیټډ مطلب د دې په ذریعه سره پیدا کېږي یعنی مطلب دا دی د نروس سیستم په ذریعه سره چې کوم هایپوټنشن پیدا کېږي هغې ته مونږ نیورلی میډیټډ هایپوټنشن وایو ګوره سډن ډراپ ان بي پي چې ستا ناڅاپه چې کوم دی بي پي څه شي هغه چې کوم دی نو لو شي ډیو ټو ابنارمل ریسپانس آف د نروس سیستم چې ستا نروس سیستم چې کوم دی سي هغه ریسپانس چې کوم دی ګډوډي هغه چې کوم دی ابنارملی سپیشلی خاص طور پر افټر سټینډینګ فار ا لانګ ټایم چې یو کس د زیات وخت لپاره چې کوم دی سي ولاړي لکه موږ حجام شو مطلب نایان دا ویښته چې کټ کوي نو هغې د زیات وخت لپاره ولاړي دا شان نورو کارونو کې خلک د زیات وخت لپاره چې کوم دی ولاړي نو چې ته زیات وخت لپاره ولاړې او د هغې د وجې نه تا باندې سر ګرځي ته راغورځېږي نو هغه قسمه ستا چې بي پي لو کېږي نو هغې قسمه هایپوټنشن ته موږ څه وایو نیورلی میډیټډ هایپوټنشن وایو ځکه چې په دې کې موږ چې کوم نروس سیستم دی د هغه ریسپانس شي هغه چې کوم دی موږ څه ابنارمل شي نو دا موږ څه هغه ټایپس صحیح ده ښه اوس ساینس سیمپټمز څه دي یعنې مطلب دا دی چې یو کس ته هایپوټنشن شوی دی هغه کې به کوم علامات ظاهرېږي ځکه موږ خو وایي چې هایپوټنشن هله به موږ وایو چې بي پي هم ته دې رینج نه چې کوم دی کمی خو چې ورسره علامات چې کوم دی هم ظاهري هلکه اوس هغه کم علامات دي ډیزنس به چې کوم دی نو راځي یعنې مطلب دا دی سر به پې چې کوم دی ګرځي فینټینګ به راځي یعنې مطلب دا دی بېهوشي به چې کوم دی راځي هیډیک د سر درد به پې چې کوم دی راځي بلورډ ویژن سپورټ چې کوم دی صحیح ښکاري نه صحیح ده دا شان سیزر جټکي به پکې چې کوم دی راځي جټکا به پې راځي خو په سیویر کیس کې صحیح ده ارریګولر هارټ بیټ زړه به چې کوم دی نسي دغه دړکن به چې کوم دی نو ګډوډي زړه به چې کوم دی تیز درزاره چې کوم دی کوي ګډوډ به صحیح ده دا شان چې کوم دی یعنې مطلب دا چې کوم کنټراکشن ریلیکسیشن د هارټ ټیک هم سیسټولیک او ډایسټولیک نه هغه به سیا به چې کوم دی نو ګډوډي دا شان چیسټ پین په سینه باندې به چې کوم دی نو درد هم راځي خو په دا په سیویر کیس کې صحیح ده دا سیزر او دا چیسټ پین دا شان فیټیک تکاوټ پوته چې کوم دی محسوسېږي دا شان لیک اف کنسنټریشن یعنې مطلب دا دی کنسنټریشن مطلب دی له توجه یعنې مطلب دا دی په څه کې به چې کوم دی توجه نه لګي چې چاته هایپرټنشن بي پي چې کوم دی لوی صحیح څه به چې کوم بس کنفیوز وای که تو ته کتاب مخ ته کېږي که تو ته بل څه کار مخ ته کېږي که یا ملګرو سره کېني بس اس به توجه به بس کې نه لګي تنګېږي به دا شان چې کوم دی نو کولډ سرمن به چې کوم دی سي آبه یخی آبه کلیمی مطلب دا دی داسې انخلي وبهونکي داسې چپکاویږي بهونکي اینډ پیل او څه به یا زیړه سرمن به سکین نو سرمن به څنګه یخی چې چاته هایپرټنشن سرمن به یخی چې څه ټایم کې دا بي پي لو کېږي نو سرمن به یخی کلیمی مطلب تاسو ته ما وویل چې داسې انخلي غونکي به صحیح ده او دا شان زیړېږي به دا شان یو دا علامت چې ترس یعنې مطلب پیاس هغه کس په بیا چې کوم دی تږی کېږي او دا شان شارنس اف بریث یعنې مطلب دا دی ساه بیا چې کوم دی نو لنډه کېږي نو دا هغه مین علامات دي چې کله هم ستا بي پي لو کېده ورسره دا علامات ظاهرېدل مطلب دا چې تاسو ته هایپوټنشن چې کوم دی شوی دی صحیح ده اوس ته ډایګنوزس څه دي یعنې مطلب دا دی ته دې تشخیص ته دې انویسټیګیشن به مونږ څنګه کوو څنګه به چې کوم دی نو مونږ رامعلوموو چې هلکه دې کس ته هایپوټنشن شوی دی او که نه څه طریقه کار چې کوم دی ډاکټران کوي نو لومړنی به ډاکټر څه چل کوي هغه به میډیکل هسټري ګوري یعنې مطلب دا دی ګورو به چې ده خو چېرته اپریشن نه دی کړی د هغې د وجې نه ده چېرته ده نه خو بلډ لاس خو نه یې شوی وینه خو ته چېرته زیاده نه ده او تېره وګوره بلډ لاس خو چېرته نه یې شوی دا شان دا یا چېرته
هټي خو چرته نه خرابه یا دا شان و ماټینګ الټه خو په چرته نه لګیدره یا سو نور څه داسې مسله یا چرته اکسیډنټ کړو زیاته وینه چې کم دی لومبنه به ولا میډیکل هیستوري چې کم نه چې کیسه ده ښه بیا باغینه باس چل کوي فزیکل ایگزامینیشن وکړي فزیکل مطلب جسمانی یعنی جسم بول چې کوي چې زړه صحیح کار کوي کنه بی پی به ورته چې کم نه څه کوي هغه به ورته چې کم نه چې کوي میجرینګ ا بی پی بلډ پريشر به ورته چې کوي دا شان بلډ ټیسټ به ورته چې کم نه کوي لکه قسمه بلډ ټیسټ لکه موږ سی بی سی شو کمپلیټ بلډ کاونټ دا موږ چې کوم یو ټیسټ او عام ټیسټ کیږي تاسو به کوم نه سی بی سی نوم اوریدل په دې کې چې کوم نه مین کارونه خلک څه چل کوي دبليو بي سي چې وایټ بلډ سیل چې چاله کا وایټ بلډ سیل څنګه دي که چر وایټ بلډ سیل د خپل نارمل رنګ نسی واشو مطلب دا چې انفیکشن شوی دی ځکه خو فوجیان دي کنه فوجیان کله سی واکه کله چې کوم د بار تروږي او چې کله چرته مسله راغلی کنه نو که چر دای سی واشوي مطلب دا چې انفیکشن خو نه شي دا چې دبليو بي سي چې ار بي سي ریډ بلډ سیل چې هیموګلوبین چې کوم چې دا څنګه دی بازار انیمیا چې کوم چې د وینې کمه خو نه ځکه وینې کمه مونږه چې کوم نه مین وجه ده د هایپوټنشن ځای نو دا چان په ټیسټ کې چې کوم نه داسې زونه چې کوم نه چې کوي دین علاوه ورته چې کوم نه ستل کوي ای سی جی ورته چې کوم نه او کې الکتروکارډیوګرافي ورته چې کوم نه او کې چې ای سی جی ورته او کې ای سی جی په ځای سم معلومه هارت ډیزیز چې کوم نه معلومه یعنی مطلب دا معلومه چې دا هارت کار کوي کنه ای سی جی موږ ډیټیل سره چې کوم نه ویلو او موږ پای کې چې کوم نه هغه ویوز چې کوم نه ویلو چې دی ویوز مطلب دی ویوز د پی ویوز د ټی ویو دا ځان کیو ار اس کمپلیکس مو چې کوم نه ویلو هغه ټول موږ حالت پی سی جی کې چې کوم نه کلر کوم دای په سرویس سره موږ معلومه چې الکه د ځل صحیح کار کوي کنه انسان مطلب دا چې موږ هارت ډیزیز معلومه چې الکه چې د ځل مسله خو دې کسته چې کوم نه نشته دا څنګه بل ټیسټ وته کیږي چې دا ویل شي ټیل ټیبل ټیسټ ویل شي کنه جوکاو او ټیبل مطلب ټیبل یاد یعنی دا چې کوم نه تاسو ټیسټ کوي چې په دې معنی مریض چې کوم نه واچي او دا جسم پوزیشن چې کوم نه بدلای کله په یو پوزیشن کې کله چې کوم نه په بل پوزیشن کې صحیح ده سره لپاره چې نرو سیستم ډیزیزز ور معلوم کې چې ته په نرو سیستم کې خو ته مثلا نه دراغلي چې ته نرو سیستم خو چې کوم نه خراب شوی ځکه چې مونږ او چې مونږ څه کوم نه نیورلی میډیټډ هایپوټنشن نه نو په دې کې مونږ چې کوم نه نرو سیستم چې داغه ریسپانس هغه مونږ څه ابنارملی نو دا شان دا پکې چې کوم نه چې کوي نو دا مونږ څه هغه ډایګنوسس کوي د دې بازاري سره ډاکټران چې کوم څه چل کوي یا انویسټیګیشن کوي چې د کس ته د هایپوټنشن چې کوم نه شي بخا اوس دین علاوه موږ پریونشن څنګه کوو موږ خپل ځان چې کوم نه څنګه بچاتو چې موږ د هایپوټنشن ونه شي زموږ ته دې رنګ ته دینه چې کوم نه کته بی پی چې کوم نه رانه شي د علامات چې ظاهر نشي مسله راته جوړ نشي نو څه چل وکاو بیلنسډ اند هیلثي ډایټ په چې کوم استعمالو بیلنس مطلب متوازن یعنی مطلب دا چې نن د غوښه خوړه نو سبا سبزی خوره بل رز بل شي دا مو کو چې بس روزانه وخت ته پروت یا چې کوم نه روزانه صرف سبزیانو ته پروت نه ترتیب سره چې کوم نه بیلنس برابر چې کوم نه ار یو سی استعمال دا ځنه هیلثي ډایټ یعنی مطلب هغه خوراک چې ستاسو جسم لپاره ضروري یعنی مطلب نیوټرین صحیح دا ځان ډریک سفیشنت واټر سفیشنت مطلب مناسب یعنی مطلب دا مناسب او یعنی مطلب ډیر او بچ کوم نه سکل پکاري لګنن سبا ګرمي نه زیات او بچ کوم نه سکل پکاري صحیح نو سفیشنت واټر استعمال چې کومه کول پکاري ته به د هایپوټنشن نه چې کومه بچ ځکه چې موږ مین وجه وي چې کله موږ څه کوم نه او په فلویډ کمیږي د غیر وجه موږ هایپوټنشن پیدا کیږي نو تاسو ما ویلی وو چې یو بیماری نه تاسو ځان سره تاسو څه کار کوي دا بیماری چې کوم ریسک فیکټرز یا بیماری چې کوم وزن پیدا کیږي دا غینه وزن بچ ساتي نو دا شان د سفیشنت واټر استعمال بکې د مناسب او دا شان اوایډ ځان نو بچ کې د سټرس نه ډیپریشن نه انزایټی نه د دې پریشانیانو نه د دې بیماریانو نه ځان بچ کې ځکه چې دا درې وړ بیماریان ستاسو کومي بیماریان دماغ دي کنه نرو سیستم نه کنه چې ستاسو نرو سیستم دا مسلې ستاسو نرو سیستم به ګډوډ دي ستاسو نرو سیستم دا څه چې کوم نه ګډوډ شو ابنارمل ریسپانس نه لکه کم یو هایپوټنشن شو او بیا موږ نیورلی میډیټډ هایپوټنشن شو کنه صحیح دا نو دې څه زونه بچ کوم نه ځان بچ کې نو دا موږ څنګه پریونشن دي الکه دې منیجمنت څنګه دی اوس یو کس شوی نه غو دا چې کوم نه منیج کوي څنګه دا بچ کوم نه کنټرول کوي څنګه نو څه چل بکې یوز ټیبل سالت د مالګ استعمال بکې وریا ساده چې کله بلډ پريشر سی واو بیا به د مالګ استعمال نه کې او د اوګي استعمال بکې او چې کله بلډ پريشر د نارمل رینج نه راکمو نو بیا به د مالګ استعمال کې او د اوګي استعمال بچ کوم نه کې دا به ځان سره کوم نه یاد ساتي ځای دا شان فلویډ انټیک مطلب دا چې اوبه بچ کوم نه سکه هغه ته کوم نه ورکه ځکه چې د اوبو د وجه چې کوم نه هم کېږي چې د اوبو موږ چې کوم نه او ار اس راځي دا چې آی وی راځي اورل ریهایډریشن سولوشن اورل مطلب د خلی په ذریعہ سره او ریهایډریشن سولوشن یعنی مطلب دا سولوشن چې د خلی په ذریعہ سره کوم نه ورکاین نو دا په دې دغه کې ملاويږي په سټورونو کې چې کوم نه ملاويږي سره اورل ریهایډریشن سولوشن دا ځان آی وی ډریپ چې کوم نه ځان ته لګول چې دا انټراوینیوس ډریپ ته دا څنګه قسمه ډراپونه دي نو دا به چې کوم نه لګي مطلب دا چې فلویډ وسه کې هغه جسم د کوم نه کې دا ځان
ब्लड ट्रांसफ्यूजन چې کوم نه کولای شي یعنی مطلب دا وینه چې کوم نه چولای شي چې بلډ لاس چې کوم نه شي وینه چې کوم نه سو کولای شي هغه چولای شي دا چې انټي بایوټکس and other appropriated medicines انټي بایوټکس چې کوم نه استعمالول شي او دا چې اپروپریټ مطلب د مناسب میډیسن د دې څه مطلب شو ته به چې هایپوټنشن کو چې بکټیریا د کوم نه راځي چې انټي بایوټکس چې کوم نه یاد کړ دا مې ځکه یاد کړ چې هایپوټنشن کې چې کوم نه څه کار شوی یو وینه چې کوم نه بلډ والیوم چې کوم نه اکثر کم شوی کنه نو هغه د وجه نه هو تا ته چې کوم نه انفیکشنز کېدای شي تا چې کوم نه بکټیریل انفیکشن یا نور شوی یا چې د بکټیریا نشوي نو بیا به ال انټي بایوټکس استعمالي نو د هایپوټنشن مریض به انټي بایوټک نه استعمالي ال به استعمالي چې هغه ته چې کوم نه څه چل شوی دغه ورته شوی بکټیریل انفیکشن ورته شوی بیا هغه انټي بایوټکس استعمالول شي دغه څنګه نور څه مسله ورته پیدا شي دغه لپاره خپل میډیسن دی هغه به ډاکټر چې کوم نه ورکړي صحیح ده نو دا مونږ چې کوم نه دی هغه منیجمنت اوس الکه مونږ علاج مو کو مونږ دا کارونه مو کړ بیا هم سمونه خوړو نو اوس په څه چل کیږي یا علاج مونږ کو یا علاج مو کو ناکام شو څه چل بکیږي څه کمپلیکیشنز به څه خطرات پای نو خطرات بدای چې تاسو شاک کیږي شاک څه ته وایي شاک مطلب جټکه د دې علامات سری د شاک کنفیوژن بیا ایکسته بیا مطلب دا د خبره کوم چې تاسو ټول علاج منیجمنت ارڅ وکړو او بیا هم چې کوم نو کار سمونه خور دوايان استعمال کړي سمونه خور نو تاسو به کم خطرات کیږي شاک پیدا کیږي د شاک علامات سری کنفیوژن بیا وروخته ګډوډ بای او کولډ سرمن باندې چې کوم نه یخی کلیمی بای نو تا به خیال کړی اکثر چې بی پی لوشن د سرمن یا اکثر د خپې چې کوم نه داسې شي دا چې کوم نه سم یخ شي یا د لاسونه دا چې کوم نه یخ شي او سرمن څه شي هغه کلیمی شي هغه داسې خلی غونډي او پیل شي زیاده شي صحیح ده نو دا څه چل کېږي دا چل پکې چې کوم نه کېږي دا کمپلیکیشن به پیدا کېږي دا څنګه ویک ریپټ پلس د چې کوم پلس دی هغه به چې کوم نه کمزوري او ریپټ تیز به کوي چې کېدې شي چې بلډ لاس ته نه شي لکه موږ مثال والو یو کس چې کوم نه اکسیډنټ کو هغه نه وینه زیاته وته نو وینه خو ته وته خو دا غزره به چې کوم نه څه کار کوي اب تیزیږي نو به ریپډي خو چې کوم نه پلس دی دا به چې کوم نه موږ څه چل کېږي ویک به کمزوري به ځکه چې حال د وینه خو چې کوم نه دومره زیاته نه بلډ والیوم چې کوم نه کم دی خو زړه بیا هم زیات کار کوي چې وینه چې کوم نه څه کوي هغه چې کوم نه راسي دا څنګه هغه چې کوم نه ویک ریپټ پلس به دا څه دا ریپټ اینڈ شیلو بریثینګ به یعنی مطلب دا حساب چې کوم نه زر علي او داسې لګه غټه غونګي حساب چې کوم نه زر به چې کوم نه علي شیلو مطلب چې صاحب علي خو هغه پورا اکسیجن بچ کوم نه ورته نه راسي بس داسې چې کوم نه ویل ځای نو خلک کوئی کنه بیا سالند چې کوم نه کیږي مطلب داسې غټه ساونګي چې کوم نه علي صحیح ده نو دا کمپلیکیشنز پکې چې کوم د تاسو راځي شي فینټنګ کې دي شي مطلب بیوشي یا ته وی شي لاس اف کانشیسنس یعنی مطلب داره چې ستا دغه جو شکیدې شي بس دې مطلب هم دا دی چې کوم څه ځای بیو شکیدې شي یا داست چې کوم نو هغه تلې شي یا د لږ وخت لپاره یا کېدې شي سیویر کې شو زیات چې کوم نه هایپوټنشن مونږه زیات چې کوم نه ته دینه چې کوم نه سوشل شو بي پی چې کوم نه ته دې رنګ نه پخته من راغی و نه کېدې شي چې ته ډېر وخت لپاره هم پکې چې کوم نه بیوش شي صحیح ده او دا شان چې کوم نه ته بل کمپلیکیشن مونږه هایپو اولمیک چې کوم نه هم راځي هایپو مطلب سره کم او اولمیک مطلب والیوم یعنی چې کله مونږه څه فلوید والیوم څه شي هغه کم شي چې کله ستا په جسم کې چې کوم نه والیوم کم شو هغه ته بیا مونږه هایپو اولمیک شاک چې کوم نه وایو یعنی مطلب سیویر بلډ لاس چې کله ستا زیات چې کوم نه بلډ لاس شو صرف بلډ لاس نه دا نور فلوید هم چې کوم نه شو نه لکه چې ستا بلډ لاس شو څه چل بکیږي هایپوټنشن ده کنه چې هایپوټنشن ده د کې یو کمپلیکیشن مونږ سره لګا مونږ هایپو اولمیک چې کوم نه هم رااله چې تاسو چې کوم نه چل کېږي زیاته وینه چې کوم نه وتی شي ځکه چې د دې وجه موږ څه هایپوټنشن چې کوم نه پیدا کیږي صحیح ده چې کله هایپو اولمیک تاسو او شو سیویر بلډ لاس چې کوم نه شو نه هوپ چې تاسو باندې دا پیژندلی چې هایپوټنشن چې کوم نه څه ته وای بس دا مطلب دا دی چې کله موږ څه بي پی شي هغه چې کوم نه ته دینه راکم شي سو وجوهات دي موږ څه سو قسمه موږ څه بس دا موږ چې کوم ارتروسټیټک دی چې کله یو کس دا موږ چې کوم نه کوم دا چې یو کس چې کوم نه هغه ناسه پاتې کوم نه پاسي او سر پیګر ځای موږ ارتروسټیټک دی دا ځان پوست پرندیل دا چې کوم نه موږ څه کم یو دی چې کله تر وټایو خو 2 غنټه بعد تامان بیا چکر چې کوم نه راځي بي پی دی لوکېږي هغه موږ څه پوست پرندیل دی دا چې نیورلی میډیټډ هایپوټنشن موږ څه کم یو دی چې کله ستا چې کوم نرو سیستم دی هغه ریسپانس چې کوم نه هغه سي هغه چې کوم نه ابنارملی لکه ته ما یو کس زیات وخت لپاره چې کوم نه وګاړو نو نرو سیستم ریسپانس ابنارمل شو هغه هایپوټنشن کې دی چې هغه باندې سر ګرځي دی چې هغه راغورځي دی چې هغه بي پی چې کوم نه لوکېږي شي نو می ځادم چې دا ټایپس په مو چې کوم نه پیژندلی بیا هغه سیمټمز ګوره دلته کې ځان سره خبره یاد وساتئ
چې اکثر د عام قسم کله نه کله بي پي چې کوم د لوشن دا خبره نه ده چې هغه ته هایپوټنشن شوی دی هایپوټنشن به ته ال شوی چې دا ساين سیمټم پکې او بیا ورته چې کوم نه دا راځي بیا چې کوم نه سر ګرځي او دا سیمټمز پکې ظاهري ځکه چې موږ شرط وي موږ به تعریف کوو چې شو سیمټم چې سیمټم بس پکې سي علامات پکې سي په پکې چې کوم نه شو کېږي نو ساين سیمټم به معنی مم تاسو پوه شئ دا به ډي ډایګنوزس څنګه کوو تشخیص څنګه کوو انویسټیګیشن څنګه کوو څنګه بچ کوم هایپوټنشن معلومو د دې پریونشن سو ځان څنګه بچ کوو منیجمنت په څنګه کوو څنګه به کنټرول کوو او که چر دا ونه شو د دې کمپلیکیشن خطرات سری امید ساتم چې دا هم پیژندري بلې ویډیو راتلو پورې موږ اجازه راکړئ و ما غلین للبلاغ جزاکم الله خیر الجزاء